سبحان الله ډېر ښکلي نظارې دي. دا مهوډن جیل دی او زه عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. تیر شوي ویلا کې څنګه تاسو ته ما کالام نظارې وښودې، دغه شانتې ما تاسو ته ویلو چې بل ملاقات به کېږي په مهوډن جیل کې او بالاخره موږ راورسېدو او نرۍ نرۍ واوره ورېږي او ډېر زیات په ګڼ شمېر تعداد باندې سیاحان راغلي. تاسو ګوتی شئ سیاحان راغلي دي د واورو نه خوندونه اخلي او د اسمان نه چې کومه واوره راورېږي د هغې جان جدا خوند دی. سیاحانو سره خبرې اترې به کوو دلته، چونکې تاسو ته معلومه ده چې کالام نه دا په 32 کیلومتر په فاصلې باندې روډ چونکې خراب دی، نو په هغه وجه باندې جیپ دلته راځي او فور ویل ګاډی دلته پکار ده چې فور ویل ګاډي کې تاسو راشئ او دلته تاسو څنګه راورسئ نو ځان سره خامخا ګرم سامان راوړل پکار دي، بوټان ګرم پکار دي او بیا خاص کر جیکټ وغیره دا هم تاسو ګرم وي نو هغه به تاسو چونکې دلته انجوی وکړئ. نو دا نظارې تاسو باندې ګورو، تاسو زما سره اوسئ او دې ښکلي نظارونو خوندونه واخلئ، د خلکو تاثرات هم تاسو سره شریک کوو. تاسو وګورئ دا زموږ څه ملګري راغلي دي دلته خوندونه اخلي، تصویران وباسي او انجوی کوي. حاجي سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم، څنګه چل دی ورور؟ له کوم ځای راغلی؟ ښه جي ښه، نو څنګه رالې او ولې رالې؟ بس د دې کسانو شوق و چې موږ راشو واورو وینو، ښه جي، او کالام وینو، مهوډن وینو. صحیح. او چې دا کسان دي مخکې دي نظارې دې وکتلې څنګه راته ښکاري؟ نظارې خو ډېرې سپیشل دي او هر سړی موږ وایو چې کوشش دې وکړي چې راشي علاقه ویني او خوشحاله شي، انجوی وکړي. صحیح. او نو دې نه نور ښایسته ځای نشته. ډېره مننه جي. تاسو څه ویل غواړئ جي؟ واوره ورېږي، ښکلې نظارې دي. واوره اولنی ځل ولیده که څنګه مخکې ولیدلې ده؟ نه مخکې هم ویم خو د دې سوات یو، ښه جي. کراچۍ نه اوس راغلو فرسټ ټایم، پوره باندې پوره کمپنۍ راغلې 50 کسان. صحیح صحیح. نو د الله د نظارې چې کوم دي دا ډېر زیاته ښکلي دي، نو څه تاثرات لري او خلکو ته به څه پیغام ورکوئ؟ پیغام دی چې بھائی کوشش دا وکړئ چې راځئ. صحیح. ښکلی ځای، زبردست ځای دی. لاره څنګه ده؟ خلکو ته به څه ویل غواړئ چې کم ګاډي کې راشي؟ برابر ده. صحیح. لاره ښه لارې کې څه پرابلم هم شي، بارې نه پوره ښکلې برابر ده. پاخوا باندې موټلې دی، خو راځ دی، خو جیپان چلېږي، ټول چلېږي. صحیح. ښه برابر ده. ډېره مننه جي. د تاسو د مقامي خلکو دلته خبرې واورېدې، د هغو هم دغه پیغام ورکړو چې سیاحان دلته په ګڼ شمېر تعداد راشي او دې ښکلي نظارونه د واورو نه دې خوندونه واخلي. نو اوس هم د واورې سلسله چې کوم دغه شروع ده او خلک انجوی کوي په ګڼ شمېر تعداد. تاسو کتی شئ سیاحان راغلي، سلفیانې څوک څوک تصویران، دا ښکلي یادونه چې کوم دي ځان سره کیمرې په سترګه باندې محفوظ کوي. نو زما سره اوسئ، مخې ته به ځو، دا نظارې به تاسو ته ډرون په نظر وښیو او دا ښکلې نظارې انجوی کوئ. ड्रेसेस में भी शूज में भी है ना। मेरा विदाउट स्टिक्स नहीं आना बेटा। हाँ गिरना जाए। تاسو کتای شئ دلته دواړه ټایرونه چې کوم دي دا پنچر شو، چونکې دی هغه موج مستی کوله نو هغه موج مستی نه ورته نقصان جوړ شو. احتیاط پکار ده چونکې دلته بیا سټپني ونه او دواړه ټایرونه وړل ګراني، نو سټپني خو سره یوشتي او دا بل سره بس چل کوي، دا به وړي کالام ته واپس په بیا راځي یا منډلتان ته ځي، نو دغه ته پکې لږ سوچ وکړئ. What is
جی بالکل ګرانو کتونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې د کالام نه په دې خوا د جیپ بچایي ده نو زموږ سره دلته جیپ ډرایوران موجود دي د هغو ته پوسټ کوو چې هغه اوس سیاحانو له څه سهولت ورکوي او د مهودند جیله پورې د پلوګا پورې څو کرایه دي وصولوي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تاسو خپل تعارف وکړئ جی او سیاحانو ته څه سهولت ورکوي؟ زما نوم اکبر خان دی. موږ د کالام اوسیدونکي والا یو او مقامي د کالام والا یو. جی نو کالام نه موږ د میلمانه دلته راوړو خو په خوشحالۍ باندې راځي واوره دپاره. نن سبا د واوره سیزن دی نو واوره له دلته راځي مهودند ته. نو لاره باندې انشاءالله هغوی له هېڅ تکلیف نه وي او کرایه موږ مناسب والو 2000 8000 شپږ زره څنګه چې خپل په خوښه باندې هغه ورکوي نو هغه موږ دلته مهودند ته راوړو دې واوره کې وګرځو بیا هغه واپس کالام ته رسوو. صحیح. چونکې لاره خرابه مو ده ستاسو ټایم پې ډېر لګي او هغه حضراتو ته به څه پیغام ورکوي د کوم چې واړه ګاډي راولي او هغو سره چینج نه وي نو په هغه وجه څه غواړئ؟ هغه موږ سیټ ته ودرو که زموږ چینجونه راتلل موږ به هغې له چینجونه ورکوو که چینجونه نه راتلل موږ هغې ته وایو چې مهرباني وکړئ تاسو خپل ګاډي سیټ ته ودروئ چې لاره کې خراب نه شي پسو نه شي بیا تاسو ته هم تکلیف و میلمه ته هم تکلیف وي هغه تکلیف بیا موږ ته رسي. صحیح. ډېره مننه جی. جی بالکل ناظرین تاسو کتلی شئ سیاحان هغه شانتې موجود دي او ښکلي نظارونه خوندونه اخلي. مخې ته به ځو هغلته به تاسو ته هم ښکلي نظارې ښیو. که دا تاسو وګورئ دلته رسټورنټ هم دی دلته تاسو ته خوراکونه هم ملاویږي په هغې کې وریجې دي دال دی روټۍ ده او تاسو دلته هم ګرم خوراکونو نه خوندونه اخیستی شي او خاص کر 1000 واټ چای چې کوم دی هغه ډېر زیات مشهور دی دې ځای کې هغه خامخا وڅښئ. بالکل ناظرین تاسو د سیاحانو خبرې هم واورېدې او د مقامي خلکو له ډرایور حضرات خبرې تاسو واورېدې خو سیاحانو دغه یوه ګیله کوي او دغه حکومت نه غوښتنه کوي چې دلته سهولیات چې کوم دی هغه پرووایډ شي چونکې واشروم زیاتتر دلته خلکو ته مشکلات و هغوی چې حکومت دلته ګامونه پورته کوي واشروم دلته بندوبست وکړی شي نو هغه به هم ډېر زیات بهتر او خاص کر د روډ په حواله سره هغوی دغه ووي چې روډ هم په دې باندې کار شروع کړی شي ډېر زیات بهتره وي. د بل پروګرام پر ستاسو پر عبدالله شیرین ستاسو نه اجازت غواړي د لوی الله په امان.